عزیزانو تقریرونه تاسو زما ډېر اورېدلي دي. نن یو څو خاص خبرې ستاسو په مخ کې عرض کوم او هغې نه بعد به بس. عزیزانو که تاسو خیال وکئ دا قاري صاحب مدرسه ده. تاسو به دا اورېدلي چې دې کې حافظانو قرآن یاد که او بیګاله به د هغې چې د دستاربندي کیږي او سبا به تاسو وایئ چې دا هلک حافظ شو، دا هلک حافظ شو، دا هلک مولا شو، دا هلک مولا شو. اوس مولا مطلب څه دی یا حافظ مطلب څه دی؟ نو ته به ورپسې وایې چې نور پرې نه پوهېږم خو مدرسه کې وایي چې دا حافظ شو. نو تاسو پوهېږئ په خبره؟ عزیزانو که په نور مطلب ته د قرآن پوهېدو ته تیار نه یې، په نور مطلب ته د قرآن زده کولو ته اوزګار نه یې، نو د قیامت په ورځ به ستا بخښنو ته هم خدای اوزګار نه یي. که په دنیا کې قرآن سره یارانې جوړولو ته تا سره وخت نه یي، د قرآن په معانیو ځان پویولو ته تا سره وخت نه یي، نو د قیامت په ورځ به خدای سره ستا د جنت لیږلو دپاره وخت نه یي. ما په خبرو پوهېږئ؟ زما عزیزانو قرآن داسې شی نه دی لکه په دې ملک کې مونږ ته څه شی جوړ کړی. مونږ نه مراد یا عوام یا ملیان یا پیران یا میاگان یا حکومت وقت. که تاسو خیال وکئ قرآن د الله یو عظیمه خزانه ده او په هره زمانه کې په رنګ رنګ شکل کې په دې ډاکې اچولې شوي. ډاکې پاکستان چې کله نه جوړ دی نو هر حکومت په قرآن او په حدیث اول ډاکه اچوي. اوسه بله خبره ده چې مونږه علاقه کې یو سړی مړو ذمېدار ما غوندې یو مولای په قبر ولاړو وی دا ذمېدار مونځ او دس به بلکل نه کولو خو ګوپیان به چې وکرل نو ډومبې ګوپي به مال راوړو امید دی چې خدای به بخښي. تاسو پوه نو مونږ هم کمزوري یو. مونږ هغه زه یو جرګه کې تللی وم، جینۍ یم غوښته یو هلک ته. د جینۍ پلار ووی چې هلک تعلیم شته؟ وی او جی ایف اے پاس دی. وی نوکر دی؟ وی او جی دفتر کې بابو دی. وی تنخواه څومره ده؟ وی جی تنخواه 500 روپۍ ده خو په 500 روپو چې تیر نه وځي د پاسه پې د خدای ډېر فضل دی. اوس د هلک پلار د خدای فضل څه شي ته ووایي؟ نو زه ملا ومه ما وی چې او هلکه که تنخواه یې لږه ده نو چې نور فضل پې ډېر دی ورکوله لور دعا وکړئ چې خدای پکې برکت. وی تره بدې ورځې پورې به جفا کړي، تره بدې ورځې پورې به جفا کړې
کب مخد وفا هم چری پیدا کړي ټول عمر به دغسې لغړي ته کوي تر په دې ورځې پورې به جفا کړي کب مخد وفا هم چری پیدا کړي معشوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چی کلا حغا کلا ناکڑی تر کما پوری با نو عزیزانو مونگم طبعی طور کمزوری ہو کہو سڑے راشی او مونگ تاوئی چے مولانا صاحب لکه زمونگ علاقہ کیو دا دا بیڈی ممبران نو درے دا کونسلران نو دغه کې یو مولا ودرېدو چې مولا پکې ودرېدو نو ما ته راغی وی چې دا ودرېږي او دعا کوي مالکه ته څه کوې ته ولې ودرېږي نو ورورې ما ته وایي چې جی اسلام دپاره ودرېږي اسلام دپاره نو ما وی ښه دا اسلام اوس وینو سرکونو چواریانو دروغگانو تراغه کده چواریانو جمعدارو درینگی وی رونو اسلام دو پا که صوبائی ممبر رونو اسلام دو پا که قومی رونو اسلام دو پا اسلام نا د ماشومانو ولیبال جوړ کنه جی زه په جمعات کې ویم په منبر ولاړم چرونو اسلام داده زما جیب کې پرو که منبر رونو اسلام داده زما جیب کې پرو دروغه د چواړیانو جمعدار رونو اسلام داده زما جیب کې پرو اوس خارج کې اسلام دې څه شي دا تر اوسه پورې په پاکستان کې چاو نه پیدا ما نه بیا خبره یریږي دا نری او غټ تکبیر پرې دی ما دماغ وبوځي وکې دی مونږه تر اوسه پورې په ملک داو نه پیژنده چې اسلام دې څه شي ما په خبرو پوهېږئ د دې داسې مثال زمونږ په ملک کې چا داو نه پیژنده چې اسلام دې څه شي د دې مثال داسې دی لکه د بادشاہ دوبیو خزه راله د دوبی او جاړي هاي 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 د بادشاہ خزه ته تپوس کی چې ولی جاړي وې لنډه مړ دی لنډه مړ د بادشاہ خزم په جاړاش نورې د بادشاہ خزه نه که خیالو کې ډېرې خزه غیر چاپیر کی د غریب سړی خزه نه خزه نه غیر چاپیر کی غوړ غوندې چی کنه غوړ غوندې دا پالش کړي د خزه نه خزه ډېرې غیر چاپیری کی اغا ملکاول وی دای رانای وی سو کې سویلای وی غریب د خزه نه سویلای نه او ټول مرد رانو او دې خاتونانو په تاسو حکومت کړي تاسو یې لوبولی نن راته چاوي چې نن د مسلمان زمین په 100 او 200 روپۍ خرڅېدو ته کېده په دې الیکشنونو کې تاسو په پیسو ووټونه ورکړي پوس پرې کړو شرمېدلو تاسو د پښتو نوم څنګه اخلئ تاسو ځان ته پښتانه څنګه وایي تاسو سړی او نه سړی نه دی کتلی خپل ضمیرم په 100 او 200 روپۍ خرڅ کړی شرمېدلو تاسو ما ته وایي د بنو ښار ته نه راځي زه تاسو نه پوزې پرې کوم ووټ د زندګۍ عظیم امانت دی دا به په پیسو خرڅوي د بادشاہ خزینه سویلای دی غیر چاپیر بی بی ولی جاړي
वे लंडे मर गए अगुम पर जड़ा बादशाह को तरा गए मत गोरी मत बादशाह को तरा गए बीबी वाले जाड़े वे लंडे मर गए बादशाह पर जड़ा दरबार तलाड़ो वजीरान के तपूस कई के साहब वाले जाड़े वे लंडे मर गए साहब उस्तासु पैमान हुई जिदा जमुंग द सूबे वजीरान चे सदर साहब जाड़ी नु दुई बपाती सीधे जाड़ा खबरा कवई लगा पजोर जोम चे सदर साहब स्तरगु की ऊखी उगुर दुई बोई हाय 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 कई बक अलक मुंग टोल बजाड़ू चे जमुंग सदर साहब जाड़ी दा हो खबर यो पके तपोस को चल कर लंडे चौक दे टोला बाचे ही पुजड़ा वे खबर नहीं वो बादशाह जारी च लंडे मर दे नजम पचड़ा बादशाह ने तपोस कुछ बादशाह क़िबला आलम दा लंडे चौक अगर वे खबर नहीं खजी में जड़ल च लंडे मर दे नजम पचड़ा कोर तरा गए खजी तवई च खजी दा लंडे चौक आगे में जब खबर है खुद दूबी खजी जड़ल च लंडे मर दे नागे जड़ल संप जड़ा द दूबी खजा रहो वक्ता च बेड़ा दे घर का टोला बाचे ही पजड़ा लंडे चौक दे वेदा जमा द मेड़ द दूबी गाठ खारो मेड़ब में पे दूबी गाठ तो कपड़े उड़े आ मरो नुमा जड़ल ए खुदा मरक्का बदे मल के तपोस हो कई चाल का टोल इस्लाम इस्लाम चगी हुई था इस्लाम देत से द सिनेमा डमे में इस्लाम इस्लाम चगी हुई द टेलीविजन एक्टरान और द टेलीविजन डमानम इस्लाम इस्लाम चगे हुई तासु पोए गई दा इस्लाम देत से इस्लाम सतवाई डमाने हुई नयाने हुई कुलालाने हुई नदापाने हुई हुकूमत हुई मुलियाने हुई अलकता शहदे उस माता पता लगे कि इस्लाम आगद स्वर लसम जमाने द हदीस मुख्तजाद द मुस्लिम रिवायत थे चिद आखिर जमाने इस्लाम बा दार चाप दे खुलकी हुई और द मराए न बेखत नहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाई यअती अलन्नास ज़मान ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु जमा पर उम्मत बांधे भयो जमाना राशि चिचा के बे इस्लाम पाती नशी मगर नाम बे पातीशी वला यब्का मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु कुरान बपाती नशी मगर रस्म और रिवाज बे पातीशी उगो रहे दानंद कुरान रस्म और रिवाज मनावले कीगी प कब्र द कुरान रस्म और रिवाज दे प जुमात के द कुरान रस्म और रिवाज दे प मदरसा के द कुरान रस्म और रिवाज दे द पाकिस्तान पा अदालतों के उगो रही द कुरान रस्म और रिवाज दे बराए नाम शरीयत बेंचुने जुड़ करी दी बराए नाम काजियान और जजाने के नोली दी तरो सपोरे यौ शरीफ फैसला पदे मल के पसलोर काला की उखाए नारे तकबीर हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीर साहब बिजलीगर
عزیزان دا زما خبره نه ده، دا د قرآن خبره ده، دا د حدیث د جناب محمد رسول الله خبره ده، زما نه ده. یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. د قرآن با رسم او رواج پاتی شي. کتا سو خیال کړی زمون صدر صاحب تله سوات تا اعلان یو کو چرونو د اسلام آغاز بد سوات نه کی اوریدلی کوم اوریدلی مو مالکان هیولا نماوی چې غار حرا جوړدل تراغه یو وزیر تله خیبر تا گډان مډانی چې خړلې دي نو وایرونو کې تاسو آرام سره کې نه اسلام آغاز قبایلو نه بکیږي. ازه په خدای خبر کړه چې زه په خبر شم ما په شروع کړه چې شکر دې زم قبایلین د اسلام آغاز به د قبایلو نه کیږي، یعنی بل پیغمبر به په قبایلو کې پیدا کیږي او د اسلام آغاز به. نو خدای چې زمون ملکین پیغمبر پیدا شي. تاسو خیال را عزیزانو د اسلام آغاز سور لسو کال وشو چې په غار حرا کې په اقرا بسم ربک الذی خلق په جناب محمد رسول الله باندې شوی. ٹھیک ده؟ ختم د اسلام تکمیل د اسلام په جبل رحمت د پاسا په لسم کال د هجرت پالیوم اکملت لکم دینکم باندې په جناب محمد رسول الله شوی. ابتداء غار حرا او تکمیل جبل رحمتو په دې درویش کال کې الله کامل او مکمل او اکمل دین جناب محمد رسول الله په دې ملک بل شیم تاسو اوریدل اسلامی نظریاتی کونسل او مشاورتی کونسلونه جوړ. الکه تاسو څه کوئ؟ وای مونږ جی اسلامی دفعات له ترتیب ورکړل. مليانم پکې اسلامی دفعات له ترتیب ورکو. کراچۍ کې جاس کې را سره یو ناستو نو ماوي چلکت څه کې اوسه زه خدا مشاورتی کونسل ممبرم کنه د دفعات له ترتیب ورکو مال خان سبحان الله والولی مالدا سور لسو کال اسلام بے ترتیبه پروتو. سور لسو کال اسلام بے ترتیبه پروتو، یعنی د پیغمبر زمانم په بے ترتیبه اسلام کې تیرا و. د ابو بکر او د عمر او د عثمان او د علی زمانم په بے ترتیبه اسلام کې تیرا و. د ابو حنیفه او شافعی او مالک او حنبل ائمه مجتهدین د دوی دور حیاتم په بے ترتیبه اسلام کې تیرو. سور لسو کال رستو تاسو اسلام له ترتیب ورکو. زما په خبرو کې یعنی په درویش کال کې پیغمبر چې کوم نظام جوړ کړو ا تمامو اوس دارو کې اخلاص ولا ترتیب ورکو. عزیزا زما څه کار دی چا پسې ډرامې کول ما څه کار والله کبه کړه وې او که زما په دې سټ د هغه درویش کالو کې د نازلې دو توره د قرآن پرته نه هغه حدیث د جناب محمد رسول الله آمه ویله نوې زما څه کارو زبم چرته پارام ناس په مپاله کم اسپاره خدای به در کی په تیارا ځان نه بمی پیر جوړ کړي وې او صاحب تیار غوړن وړای براتله
कसो खरे स्वरे दो पसिम तले मा तरा गए दुआ में और तक रे खदा दे पदे खरे खपा खैर सरसो दके जे पीरानो हुकार दा दे कसो कोरशी जी साहब दुआ कवा बेगाले او کور وهما چې په خیر خیریت و هم نستا شکرانه پکې ده نو دی یا الله ته کامیاب خدای ته په خیر بول ما بم دا چل کوله مزه به مې خدا ز نشم کول زکه چې ژوند ډېر لنډ غوندې داو د مرګ نه وروسته ژوند باندې مې نظر ده نو دنیا کې ضمیر فروشی را نه نشي زما عزیزان قرآن پاکستان زمون ملک پاکستان زمون وطن دے د پاکستان حکومت ار یو چراغله دے نو مونږ ور سره په ډغرو شوي دا موای چې مفتی محمود مرشو اوس به د حق आवाज په پاکستان کې څوک کوي که مفتی محمود مرشو حق आवाज لے پریخه دے فل رحمان انشاءاللہ د پلار نو چت بزی اولاد دی بند نعرہ تکبیر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حضرت سوا د حق د علم برداراینا بلیت لاس میں ورکو مارتل مفتی صاحب سر ستا دے او سر زما دے والله العزیز چې ترننه باغی ایمان دی ترننه او خدای می دی ملش او په دغه ایمان په ترغی ټینګم چې په قیامت کې د مفتی روح را ته ګیلو زوی دې مانا کشر او تاسو وای چې کوم امام مرش او دا غزوی په مصلی د ودرېدو قابل وي نو پاغه قوم د لعنتی چې پاغه مصلی به بل څوک وي ٹھیک ده جی مدرسې محتمم دا قاری دی دا مرشو او زوی د دې قابل دی چې د مدرسې اهتمام کولی شي پاغه قوم د لعنتی چې دا اهتمام به بل چاله وکړي ٹھیک شو جی د مفتی محمود د زوی غوندې سر په ټول پاکستان کې پیدا کړي سر پیدا کړي سر کاڼي خو ډېر دي ستا او ما پورې سر نښتی دی خو چې پکې بوس ټک دي سر پورې کار نه دی سیر پورې کار تاسو وګورئ د مفتی د زوی خبرې ته په پاکستان کې وګورئ نوابزاده نصر الله خان غوندې سړی هم داسې ناست او غوږ یې ورته نیولي په دې خبرو پوهېږئ نو خبره دا ده چې عملي طور به مونږه کمزوري یو منډه به ډېره نه شو والی لیکن دا ده چې ایمان هم دا دی چې د مفتی محمود نه وروسته فل رحمان زمون قائد دی زمون مشر دی مونږ به د پلار غوندې احترام او عزت باقی دنیا او دولت والله چې دولت زه اوس غواړم اوس غواړم که 1 کروڑ روپے تر سبا پورې زما په اکاؤنٹ کې جمع نشوي دا ګیره به درته کله اوس 1 کروڑ 2 کروڑ لگ ضمیر لچک پیدا کوم دا دولت او دنیا به د سپي غوندې ما پسې رامنډي لگ فنا ایمان میں دا دی چې مړ شمه او پلار خلق تیریږي او دومره ووایي چې دې سړی د خدای د پاره ډېرې چغې والې وي خدای دې وبخي
والله دا د دنیا په عربونو روپو دا یو ټکی ما دپاره بهتر دی. یعنی دنیا ګران شی نه دی. اوس ګورئ هر څه به راځي او په دې ملک بل ټکی مې واورئ چې دا غریبان نیغکي مه کېږئ چې بنگلا او موټر هم نه خدای راستی که تاسو د سړو په قطار کې څوک وګڼي که ګڼي چېرته چې خان یو خبره وکړي او ته وکړي نو در باندې به راټوک چین خان څه دا ستاسو ژبه کې څنګه وایي خان څه غږېږي ده به شات خوړلي نو ته به ورته چې تا غول خوړلي دي او خان به غول خوړلي او ملا به لمن راوالي چې خان خولې نه دی شات بیږي ای به غول. تاسو پوه شوئ زما عزیزانو عرض مې داو چې سوچ وکئ اهل دنیا پسې پیچ مه کوئ. اهل دنیا دا لیونی دي والله کې خپل کې کزان ورته په کړهي کې د پکوړې غوندې وتلی والله کې هغه وخت چې ضرورتي را بشي په کټ کې به هم در سره کینی دا ولې به هم راشلولې او تاسو ته به رونو زما ارونو خو چې څه وخت کې په کرسۍ کینی ورشه تا به نه وي چې رونو اردلي بوی بارو درګه لا چې پولیس غارت ولاړي څه کې شیخ صاحب رور لا ورځم د چا رور ته دا وزیر بچا دا دې ورکه دې لنګلا دې وګورو ته د وزیر صاحب دا څه پوهېږئ نو عرض مې داو چې قربانې ګدا غچانا چې په بادشاہي کې ګدائی کړی وي مفتی محمود وزیر اعلی په بنگله کې به د دنیا خواران ورپسې په چمن کې په مانځ ولاړ پولیس غارت به ور سره زما په دې پولیس والاو ډېر رسوځ تیر می پلڑس واحد سڑے مفتی محمود چروٹائے طبقے ناستو ناول بے خپل غارت والا کینول غارت باور سراو نو آزان باور تتانے دار کولو مؤذن تانے دار تاسو پوښی نن صاحب دنن روټای خوري پولیس سار د ناتو بجو نه په غارت ولاړ دی د شپې 11 بجې شوې چای د روټای تپوس زه دې پولیس والاو ته وایم چې د مولیانو پسې ډېر نیغ مه کېږئ د مولا د راج دعا کوه والله چې دا رنګ به دې تک سور شي پالواګه تاسو وګورئ مولا باندې ته خبرې ډېریانې ورکړي زه بجلیګر مولا یم پاکستان زما ملک دی زه آباد غواړم خو دی او ما کې فرق دی زه پاکستان آباد غواړم په دین په ایمان په حیا په غیرات په شرف ٹھیک شو زه پاکستان په دی آباد دوی پاکستان آباد غواړي په څه په شرابو په زنا په غلا په جوارۍ او د ښځو په ازادۍ چې ښځې شاملات ځمکي چا چې ونیوې د هغې فرق دا پاکستان یو لوټه ته وایه مولا باندې دفه دوی څه لګئ دفه پې لګئ نقص امن څه شی وای نقص امن
अमन आमा के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। अमन आमा और नक्श आमा की तफ्तीश शुरू हो गई। शुरू हो गई और जमुन से शुरू बता डिटेक्टिव वाला बमा पे सिगर जी तफ्तीश पकई चराशी चरते सर रूसी कागजूना बनी रूसी डायरेक्ट रूसी कागजूना चा सर दी द रूस एजेंटन सल्क दी नंदा कम्युनिस्टी जस्ता सुप दफ्तरों के नास्ती नंदा कम्युनिस्टी जस्ता सुप कॉलेजों के नास्ती स्ता सुप बंगलों के उसीगी दारूसी एजेंटान दी जरूसी एजेंट जवान कि रूस ते अल्लाह पर दुनिया की द सफ़े हस्ती न मिटाओ। रूस, चीन, अमरीका, इसराइल दा सलोर अगा पलित मुल्कू नदी चे दा दजमके पर सर मौजूद हुई वल्लाह कति मुसलमान कौम खौरत रूसी जनतान तासु त मालूम थी नंस्ता अमल क्यों गोरा चे द मोर रऊजी हुई द कम्युनिस्ट पर यूनिवर्सिटों कॉलेजों क्यों गोरा है कम्युनिस्ट अलकान सब्जे वाला तराशी वह 100 रुपए शेर देगी 2 लाख रुपए किलो या अल्लाह रूस राव वायदा से कहना पेपर पर 100 रुपए 300 या अल्लाह रूस राव अलग कसर बाटिंग 80 रुपए या अल्लाह रूस राव वह ठेपर बची वह ठेपर जोया नुस्ताद ईमान चे दे टेपर और टमाटर और गाजरे और मुलाई दी स्तादा ईमान चे टेपर अरजानी नो खुदाए मेरा वाले और चे टेपर गिरानी नो खुदाए रूस रावले जदीद रूस सर सका अजीजान दावा रूस आगा पलित मल्क दे दसमके द पासा खुदाए दे न की आगा औरस करूस राग है और शायद चे द हुकूमत द गलत पॉलिसो द वजन राउंशी तासु प खूब उदय प डांसुनो प गडेदो के मस्ती कया उजलदा सरहद पार शो ब्या बजता सु तो खैम कि खजिम कम फामंडी वही और लुनेम कम फाम काबलियानो तो गोरे काबल दबी काबल यूरोप शर्मोले कने काबल खार की आगा अयाशी और लोफरी नवा कि प काबल खार के नवा द लंदन अंग्रेजान बरा खताशु न पिकनिकू न बे द काबल पखार के मनावो दास कट सुना द काबल खजबा चोल तरदे कमीस कि अर्थ बेहकारे दा कसोक्तली यही काबल था लिदली बदली तासु पोइशवई कि अजाब तेराग है नने गोरई कि स्तासु पुकुसो के दर पदर और खावरे पसर गर्जी और द अमरीके खैरात तयवाजी खुली निवली दी कनी तब कम ख्वा तख्ते स्ता खजब कम ख्वाजीदा तुर्काय अस्पदे चे साथ लेला ताखुम तुर्काय अस्पक स्तादा तुर्काय अस्पद औरजी चो फैशन बदलई कल द तंगु पेंसो फैशनी कल द आर्तो पेंसो फैशनी कल लोई लस्तूनी कल वाड़ लस्तूनी कल उगत कमीज कल लंड कमीज कल ब्रग चादर है कल स्पिना चादर है जुम्बाई बकीगी लेडा रुस्तुई लेडाई बमख के रवा नहीं ख्याल दा तुर्कायास पे चे तासु पकोर के साथ ली और तासु द जन्नत बुई उली दो जमा प बखरा शई मुतियाज हर आराम तो तासु द दे खजो द पारा हराम और हलाल न पे जंदल द दे खजो द पारा को जकच द दे अस पे वंडा न पूरा कीगी वंडा 2000 रुपए तनख्वाह दा
او د دې اس په 3000 روپۍ د ونډې خرچ ته 1000 روپۍ به ولا کم ځای نه پیدا کې الا مگر چې د چا سټ ته غوس کړي تاسو پوه شئ ملک معیشت تباہ شو د ملک معیشت تباہ کیږي لګیا دی کرایه څوک نشي پورا کولی 25-20 روپے ورځ د مزدور تنخواه ده که څو ده دلته 30-25 دی خو وګورئ ماشوم بیمار شو دستونه پې لګېدلي دي دی خو ګورئ دی خو کښېنئ دستونه پې لګېدلي دي مازیګر مزدورای نه رالی سپیشلیست ته یې بوتلو 100 روپۍ فیس دلته څو دی 50 روپۍ دا به ګټیا غوندې ډاکټري لندن ته چې لاړ شي او راشي د هغه ریټ ډېر اوچت دي 50 روپۍ د کتو کتی څه دي دی خو وګورئ دی خو وګورئ هلکه په دا دومره ساعت کې تا ته په غوږ کې شپېلی وواله په ټپو کې نه په غبرګو سترګو ړانده شئ د خلکو سره دوکه ولې کوئ په ټپو کې نه نسخه ولیکئ څومره جي 120 130 کیمسټ ته ورشه 130 روپۍ ګټلي 25 دي 50 ډاکټر واغسته 130 ورته دارو لیکلي دا به څه کوي دا به څه کوي کم ځای نه بروي واقع ده دارو یې ورکه نور زیات چې نور زیات شو ډاکټر له بیا ورس غلولو ډاکټر هم بار یو وردلی ولاړی وي 50 نور راکنو بیا بدل نه 50 نور ور چې دنه لاړ شي ښا دا نسخه بند کا ټولو نه دی یو خوراک ورکړی کیمسټ واپس علیم نه کالیه نو بیا بلا ورته 150 دی کیږي بس معیشت د ملک تباہ ټکیږي بکلا ټکیږي با الا چې شاو غدا یو شان د بیت المال نه راشن وی د شاو د غدا یو شان سکونت وی د شاو د غدا یو عمر تنخواوی شاو غدا په ملک مساوی حقدار وی د بیت المال نا ولی داسې هم چا کړي دي او جی داسې هم کړي داسې مونږ هم والله که کولی زه ملایم جماعت کې ناست یم وظیفې دلته تاسو غواړئ وظیفې 2 ټوکرای وظیفې ډک پرتی دي ملنګ راغی ملا صاحب وګیم معاف کا وګیم معاف ملا صاحب وګیم ټوکرای د روټو ډکې پرتی دي لکه تیرا کړ نا غریب هغه ملنګ منډه مو یو رستم ګوري اچړی ته وځي اوس بچ کی او تعالی وایم چې رونو یو نړۍ چې څوک چاله ورکی پروژه کې چې یو کجوره ورکی جنت کې وصل کجوره ولا کیږي او دسې کیږي بچ داسې شوي دي او جی د سردار کونین د وفات نرستو ابو بکر خلیفہ شه بیعت شته
سبالا صادر پوگا چولی دی بازار ته روان حضرت عمر په مخ ورغه چرته صدیقه ودا صادر خرصوما چې بار بچ له ګوړه پیدا کمه نو بیا به د قوم خدمت شروع نن ته بیعت شوه دی بیعت پیژنې بیعت پیژنې حلف وفاداری پیژنې ابل اورځن چې اخبار کې کتلې دا خو به پیژنې کنه دا خو به پیژنې حلف وفاداری دا خو به پیژنې بیعت معنا حلف وفاداری دی واغسته شو چې د نن نتا امیر المؤمنین شوه او تبه د قوم خدمت کوي نو د ټول ملک امیر المؤمنین سباله صادری پوگا چولی دی بازار ته راو عمر فاروق ورته وی چرتا ودا صادر خرصوما چې بال بچ له ګوړه پیدا کم نو بیا به خدمت کو عمر فاروق ورته وی چې ابو بکر دغه وخت چې ته د بال بچ نفقې لور کې دا وخت هم د قوم خدمت لور کا باقی د بال بچ نفقه با رازه د بیت المال ندر تجاری شي رال ابو عبیدہ وزیر خزانہ د بیت المال انچارج حضرت عمر ورته ابو عبیدہ تا چې د ابو بکر په کور کې وشماران چې څومره کسان وي فی کس یو پاو اوړه څه شي فی کس ټولو فی کس یو پاو وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے پما دے لوڈ شیڈنگ گی اور تاتا دے جنریٹریں لگی دلی تاتا دے اسپیشل پلانٹوں لگی دلی والے ماخریل لاس پڑے دے یا بدا اسپیشل پلانٹ ماتم لگی یا بد تالم نہ لگی کہ زپ گرمائے کم تبم پا گرمائے ولی ته زما په لاس سړی شوی دا بل چا په لاس ما سړی کړی چې ما سړی کړی چې څه حال زمای هغه حال بستان عزیزانو عمر فاروق حکم وکړ فی کس پوڑا دا ابو بکر کور ته مقرر او ابو بکر له څور ک دو جوړې جامې دو جوړ یو واغوندا چې اخیره نشي بیا بل وا یو د خامتا صادر چې کله دا به استعماله کله مرشوي دا صادر به د کفن یو اوخه د دې پایبه ملما وغیرہ دی راشي د دې پایبه خپل استعماله ملما ته خبر خلاص کار شوروش سورج تیرې شوي د امیر المؤمنین بیبی دان د ابو بکر بیبی دان ابو بکر ته وې ابو بکر انار ته مزړ کیږي سشیتا انار وډر بیبي خبر ادا ما سره خو نغدي پیسې نشته چې تعالی انار راوړم ستا په نامه چې کوم پاو اوړه راځي یو تورځي په نیمه نیمه خېټه روټه یو خورا او هغه اوړه جمع کنو زه به خرڅ کم
طالب پیانار روڑما اتورزے دا ابو بکر بی بی پنی مخیٹا روٹے خوڑا او یو سیر اڑے جمک ابو بکر صدیق لے ورک چوالا دا خرس کمال پیانار روڑ اغا پندو کے اچت کو نیغی اوڑو بیت المال کے داخل ماخام کور تراغی بی بی ورطوی انار دی رانا اوڑا ورطوی بی بی ما خواغستا سیر اوڑو جمع شوی بیا واپس بیت المال کے داخل کر او التم آرڈر اکڑو آرڈر میں اکڑو چدنن نباد با زما د خزی په نوم باندې نیم پاوډر آلېږ ما ته دا معلومیږي چې زما ښځه په نیمه خېټم ګزاره کولی شي او هغه اوړه مې واپس کړه ورته مې وویل چې دا به د چا بل غریب په خېټه کې پرېوځي دا امیر المؤمنین بیبیانې د فضل خوراکونو د پاره نوي راشئ اوس د باړې او د کوچي بازار او د لنډي کوتل د ښځو د پکنیکونو او د ښځو د تعیش د اسبابونو د خرید سره څه کوې دا ډونګې او دا چمچے او دا گرد نرونا او دا ڈبل بیڈونا او دا صوفہ سیٹونا او دا کریم بورڈونا او دا پچیسیانے دا رنگین ٹیلیویژنونا او دا د جمعے پشپوی سیارونا دا بڅوک پورا کړي د دې انجام بچي لس کاله پس به وګورئ د پاکستان عوام به ډماني ډمان ولې د پاکستان تهذیب د ټي وي د پردې ډم او ډم دی د ټي وي په پرده چې د ډمې کوم لباس ښځې وګوري سبا له وګوره هغه لباس دې ښځو اچولي که زه دروغ وایم که دروغ ویم وی وای ما پسې دبلې مه غږوئ بیا په شیشه پوس پرې کړو